जी कदरमन कतुन को दा वक्त द मर्दान मॉडल स्कूल एंड कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद अयाज खान साहब सर मौजूद यम द्वीनबा द स्कूल हवाले सरा मुख्तसर चिकम तारुफ थे दाबत अखलू अयाज खान साहब दा सफ़र मुकल शोरों को सफ़र मुसर रंग रवान दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरशद अली खान साहब ز ستاسو او ستاسو د ټیم او د وی ټی خیبر چینل ډیر مشکور یم چې تاسو را لیم لم ټایم راکو او د تعلیم د پاره چې تاسو کومې هلې ځلې دي دا یې خپل د ادارې د سیډه ډیر ستاینه کوم تاسو د تعارف کې هوجي ز د وې مول چې میجر ریټایرډ طلا محمد خان صاحب کم چې د مردان ماډل سکول فاونډر دی او ایجوکیشن کورس ردایي تعلق دی اغي پړه کې یو ډیر لوی ارمانو چې زه د مردان د سیمې دپاره د تعلیم په میدان کې خپل خدمات ورکم نو هغې دې دپاره هلې ځلې شروع کې او الله پاک د هغې په دې کوششونو کې او د هغې پړه کې کم ارمان و تعلیم چې زه د مردان له د کوالټي ایجوکیشن دپاره یو ماډل سکول ورکم هغه الله پاک په کال 1988 کې 1988 کې پوره کو او د مردان ماډل سکول بنیاد هغې کېښودو په ابتدا کې مردان ماډل سکول په نوشیرا روډ باندې واقع و د دې څلور حصې وي ځکه چې مردان ماډل سکول زه ارشد صاحب دا ووایم چې په نو غلطه بني چې په مردان کې په پرایویټ سکولونو کې بانی اداره ده چې څومره تیزی سره مردان ماډل سکول د خلکو اعتماد حاصل کو دا بل یو ادارې هم نه دی حاصل کړی دا یې وجه د طلا محمد خان صاحب د کردار کې د په پرسنالټي کې چې خپل کم نظم و ضبط او د تعلیم دپاره د هغې چې کوم هغه محنت او کم پوهه و هغې سره د مردان خلکو اپریشیټ کړه او د دې سکول مردان ماډل سکول چې کوم دی دا ډېر تیزی سره مخ په ترقۍ شو نو هغې وجه دا و چې دلته کم زموږ د مردان لوور میډل کلاس خلک دي هغې هم خپل د هغې دپاره دا یو مطلب یو موقع وه یو اداره وه چې د هغې بچي هم راشي دلته خپل سبق حاصل کړي په ډېر کم فیس کې خو زه تاسو ته دا ووایم چې مردان ماډل سکول په مردان کې په کوالټي ایجوکیشن کې چې کم زموږ سره نورې ادارې دي په هغې کې د ټولو نه کم فیس زموږ دی نو دا به غلطه نه الله په فضل زموږ فیسلیټیز زموږ ټیچنګ زموږ نور چې کم د ایجوکیشن دپاره ریکوایرمنټس یې به الله په فضل د ټولو نه بهترین مردان ماډل سکول بیا په 1998 کې جی رشید صاحب په پېښور بورډ کې په ګرلز کې زموږ فرست پوزیشن واغېستی چې هغه ټایم په کې پي کې یو بورډ و هغې نه علاوه په مردان بورډ کې خو تاسو راشئ زموږ هر کال الله شکر د ډېر ښه پوزیشن یې راځي زموږ واړه ښه مارکس سره پاس کېږي زموږ دې کال هم ماشومې مهوش علي 1098 مارکس اخیستي دي په بورډ کې سیکنډ پوزیشن دی خو مونږ صرف دې ته نه ګورو چې مونږ یو ماشوم دو ماشومان هغه تیار کړو صرف د بورډ کې پوزیشن والو هغه بیا مونږ کمرشلایز کړو مونږ هر ماشوم ته پوره کوشش کوو چې پوره توجه میلو شي او د هغه یو پرسنالټي ډیولپمنټ وشي هر لحاظ سره نو زموږ کوشش دی مردان ماډل سکول جی بیا ارشد صاحب په 2013 کې 2013 کې دا چې مونږ او تاسو پکې مونږ اوس ناست یو الحمدلله خپل بلډینګ دی را د مردان ماډل سکول دا په 2013 کې مونږ بیا دلته را شفت شو دلته زموږ تاسو ته وزټس کوو مختلف د دې کم سیکشنز یې به تاسو ته موږ وزټ کوو په دې کې لیبز دي په دې کې اډوټیریم دی په دې کې زموږ سره کمپیوټر لیب ښه ویل اکوپډ لیبز دي موږ سره نو دا دلته څلور حصو باندې جي مشتمل دی اولنۍ حصه چې کومه ده هغه د کلاس د پلی ګروپ نه والې جي تر 3 پورې ده په هغې کې مونږ کو ایجوکیشن ورکوو ماشومانو ته د هغې نه پس بیا زموږ دویم سیکشن چې کوم دی هغه د بوایز دی چې صرف سیپریټ کلاسز دي د بوایز دپاره کلاس 4 نه کلاس 7 پورې دریم سیکشن چې بیا دی ارشد صاحب هغه د ګرلز دي چې سیپریټ کلاسز دي د ګرلز دپاره فرام کلاس 4 ټو اف اس سی بیا دا مونږ چې ناست یو چې کوم ځای کې دا زموږ سیکشن چې کوم دی نو دا بوایز دی سینیر بوایز سیکشن مونږ دې ته وایو دا د کلاس 8 نه والې کلاس سیکنډ ایئر پورې دي او الله شکر دی تاسو هم لیدل اوس ناظرینو ته هم ښایي چې دلته موږ دې ته ښکلی انوایرمنټ ورکړی صفا کلو میدان دی ښکلې کلاس رومز دي او کم فیسیلیټیز چې پکار دي د تعلیم دپاره او د هغه ماشوم د کریکټر ډیولپمنټ دپاره هغې دپاره هغه موږ دلته برابر ورکوو دې نه مخکې چې زموږ ډسکشن کېده نو تاسو وایئ چې موجوده چې کوم زموږ وزیر اعظم صاحب د عمران خان صاحب هغه هم راغلی او دغه واقعه لکه بریفلی مختصر الفاظ کې ٹھیک ده سر دا ارشد صاحب په 1994-5 کې چې کوم دی موجوده پرایم منسټر عمران خان صاحب
هغوی خپل د هاسپیټل فنډ ریزینګ دپاره چې کوم دي مردان ماډل سکول ته دوره کړې وه او زموږ فاونډر طلا محمد خان صاحب له سره هغوی ملوشي وو راغلي وو هغوی دي ورسره خپل د سټوډنټ د طرفه د خپل د ادارې د طرفه کافي هغې کې چې کوم دي نو موږ هغه کنټریبیوشن کړی دي. जी कदरमन कतुनको دا وخت زه د مردان ماډل سکول اینڈ کالجز چې کوم زاړه سټوډنټس دي هغوی سره ولاړ یم. د سید موسی حبیب دا په اکاډمي کې کیپټن دی. دغه رنګ موږ سره یو ډاکټر صاحب هم ولاړ دی، هغوی هم دلته کې تعلیم حاصل کړی دی. کیپټن موسی سره به خبرې کوو چې دوی په کم سن کې دلته تعلیم حاصل کړی دی او د دې ځای سټاف او د دې ځای د تعلیم باره کې دی څه وایي. سر ما دلته نه په 2019 بیچ کې مونږ دلته په اف ایس یو کو دلته ټیچرز چې کم دي نو ډېر کوپریټ ټیچرز دي وایي هر څه برابر پوهېږي دلته ټیچرز چې څونه هم دي. سپیشلی دلته سر امتیاز دی، سر سیار دی، سر اکبر علي و ای ډېر ښه ټیچران دي او سر ایاز ډېر ښه پرنسپل دی. ای مطلب مونږ ته ښه هر څه ښه برابر هر څه یې ښوولي دي. هغې نه پس زما دا 2 کال وشو آرمي کې یم نو ای ایم ای کالج کې یم او باقي د پیرنټس دعاګانې هر چا سره وي. زما نوم ډاکټر سعد علي شاه دی. ما مردان ماډل سکول نه چې دی نو پریپ کې ما ایډمیشن اخیستی و 2004 کې چې دی نو ما میټریکولیشن کړی دی دلته نه. کرنټلی چې دی نو زه اف سی پی ایس جنرال سرجن یم مردان میډیکل کمپلیکس کې چې دی نو زه خپل سروسز ورکوم سرجیکل بي یونټ کې. مردان ماډل سکول سره زموږ چې دی نو ظاهره خبره د سکولینګ و نو بیس او فاونډیشن ټول زموږ دلته نه جوړ شوی دی. مخکې ته چې موږ سم کړي دي څه اچیومنټس کړي دي نو هغه ټول د مردان ماډل سکول د بیس او د دې ځای ټیچر سپیشلی سر ایاز سر امتیاز د دې نومونه پکې موږ ډېر دغه کوستایو ځکه چې دوی موږ سره ډېره خواري کړې ډېر محنت یې کړی دی. نن چې موږ سم یو نو د دې استادانو په بدولت باندې یو. जी कदरमन कतुनको د مردان ماډل سکول اینڈ کالجز آډیټوریم کې موجود یم. د دې د آډیټوریم دلته کې د سپیچز یعنی د تقریري مقابلو دپاره او د مختلف اکټیویټیز دپاره استعمالیږي. دې کې به موږ تاسو ته ښایو چې سټوډنټ څرنګه تقریرونو کې حصه اخلي. موږ سره اوسئ. Statistical point of view. But first of all, let's take a glance at the current situation of Pakistan's population. A new report has confirmed that Pakistan's population is rapidly growing. Based on current trends, Pakistan's population will double in size every 20 years, an alarming prospect for a country struggling with a stagnating economy and the effects of climate change. But what could be the reason behind this increase in population? Well, friends, the reason behind this increase in population is Pakistan's fertility rate, which, according to the 2017 census, at 2.8, is far ahead of other countries in the region. Fertility rate refers to roughly the average number of children born per woman. Yet talking about fertility rates and family planning in the context of overpopulation isn't necessarily helpful. आज मुझे इस मुलाकात तकरीब में जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है बढ़ती हुई आबादी. सबसे पहले तो बढ़ती हुई आबादी क्या है मुझे पता है कि आप लोग बता सकते हैं, चलो मैं ही बता देता हूँ. जब वसाइल कम बढ़ जाए और लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं बढ़ती हुई आबादी. पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है. जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्से की आबादी तकरीबन 7 करोड़ थी और अब अकेला पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है. जी कदरमन कतुनको د مردان ماډل سکول اینڈ کالج په کمپیوټر لیب کې موجود یم. د کمپیوټر ساينس چې کوم ټیچر دی عمران صاحب دوی نه به تپوس کوو چې دوی سره په کمپیوټر لیب کې کم فیسیلیټیز موجود دي او دوی دلته طالب علمانو ته څه ښیي. لیب حوالې سره به زه دا ووایم چې لیب چې کوم دی کې هر قسم فیسیلیټیز مونږ سره پرووایډ دي ویدر اټ از انټرنیټ یا هغه ملټي میډیا ده. نو سټوډنټس چې کوم دی ډېر انټرسټ سره بیا دی لیکچر کې حصه اخلي او نور هم چې کوم دی نو دی د نه علاوه څه خپل ټاپکس وغیره دی سرچ کوي نو هغې انټرنیټ باندې ایزیلی دلته چې کوم دی په هغې باندې څه سرچ کوي یا ټاپکس باندې. تاسو سره دلته د کمپیوټر ساينس څومره سټوډنټس دي؟ دلته موږ
9th نه والا تر FSC پورې کمپیوټر ساينس ټیچ کو اوورال د 100 تقریبا سټوډنټس بلته مو سره کمپیوټر ساينس قدرمن کتونکو د بوایز سیکشنز هغه ټاپ پوزیشن هولډرز ماشومان ما سره ولاړ دي دوی په میټریک موجوده رزلټ چې کوم راغلی دی په دې کې ډېر ښې نمبر یې اخیستي دي دوی نه به تپوس کوو چې په میټریک کې د دې څو نمبر دي یا بچې ستاسو څو نمبر دي जी जमा 1080 आउट ऑफ 1100 او ستاسو जमा जी 1030 تاسو کتل 1030 او 1080 یعنی 1080 دا د مردان ماډل سکول اینڈ کالج چې کوم میټریک رزلټ دی په هغې کې دی دا پوزیشن اخیستی دی जी قدرمن کتونکو دا وخت زه د مردان ماډل سکول اینڈ کالج چې کوم بریلیانټ سټوډنټس دي چې کوم ټاپ پوزیشن سټوډنټس دي فیمیل هغوی سره ولاړ یم دوی نه به پوښتنه کوو چې دوی په کم کلاسز کې دي او څومره مارکس یې اخیستي دي 534 زم سیکنډ ایئر کې هم فرست ایئر کې 524 مارکس आउट ऑफ 550 और زم په سیکنډ ایئر کې ما په فرست ایئر کې 519 مارکس اغستې دي زه فرست ایئر د شوم زما په 10th کې 1092 مارکس دي زه 10th کې زما په 9th کې 540 مارکس دي زه 10th کې زما 9th کې 536 مارکس دي تاسو کتل دا هغه ټاپ پوزیشن هولډرز دي د مردان ماډل سکول اینڈ کالجز چې کوم په 9 10th کې ښه نمبرو سره پاس شوي دي जी قدرمن کتونکو د مردان ماډل سکول اینڈ کالج جونیئر سیکشن کې موجود یم د دوی ټیچر سره به خبره کوو چې دوی جونیئر سیکشن چې کوم دی چې کوم پریپ کلاس دی کوم نرسري کلاسز دي یا واړه چې کوم ماشومان دي دوی ته په کومه طریقه باندې زده کړه کوي مس دا واړه کلاسز تاسو اټینډ کوئ طریقې کار څه دی تاسو سره کم کلاسز دي او څومره سیکشنز دي سر اصل کې ما سره خو سینیئر سیکشن لکه میډل سیکشن دی جونیئر سایډ ته که نه نو آی کې بره ګرلس ایکچولی زه ټیچ کوم سایډ ته چې تاسو ولاړ یې نو دا جونیئر سیکشن دی سٹارټینګ فرام 1 to 3 دلته 1 نه والا 3 پورې کلاسز دي اور څه کلاسز کې چې کوم دي تاسو وګورئ نو په یو کلاس کې به ټیچرز لکه ریډینګ وغیرہ هم کوي څه معنی کویز کیږي څه کې چې کوم دی ریټن فارم کې کیږي تاسو د دې نوٹ بکس وغیرہ چیک کولی شئ د دې نوٹ بکس پیټرنز چې کوم څنګه دي پراپر طریقې سره کیږي هر یو چیز اور هر ایکټیویټي کې هر یو ماشوم خپل پارټیسپیټ کوي اینی کائنډ لکه مطلب ماشوم کاغه ډیر ویک شي که شارپ شي که نارمل ایوریج ماشومي ای خپل پارټیسپیشن کوي لکه سټوډنټس ټیچرز چې کوم دي سټوډنټس هغه داسې نه پرېږدي که نه نه ای معنی خپل کار وغیرہ هغې پراپرلی راسې کوي جی قدرمن کتونکو د مردان ماډل سکول اینڈ کالج په ګرل سیکشنز کې موجود یم دلته کې د مختلف کلاسونه دي د مس نه به تپوس کوو چې دلته دوی سره کم کلاسز دي او ټیچر ورسره څومره دي جی مس دلته کم کلاسز لګي سر څنګه چې استاد وویل که نه چې دا استاد فی الحال دی کې سینیئر سایډ ته اوس ولاړ یې ګرل سایډ ته دی کې ډفرنٹ کلاسز دي جونیئر هم شته سینیئر هم شته اور اوس په دې موقع باندې دی کې خپل ټیچرز هم ولاړ دي دغه شان دې سایډ ته چې کوم ډفرنٹ کلاسز دي کې خپل سبجیکټس روان دي نو کیمسټري هم پکې شته فزیکس هم شته اور نور کلاسز هم داسې دي پکې اور دلته موږ سره ای دپاره اویلیبل لیبز هم شته دي لیبز هم اویلیبل دي پرې کې جی قدرمن کتونکو د مردان ماډل سکول اینڈ کالج فزکس لیب کې موجود یم دلته سټوډنټس لګیا دي مختلف ایکسپریمنټس کوي د دې لیکچر روان دی د سټوډنټ سره به خبرې کوو چې دی په څه باندې ایکسپریمنټ کوي او دې حوالې سره دی څه زده کړه جی دا دلته مونږ میجرینګ سلنډر اغوستی دی د دې ذریعې سره چې مونږ یو لیکوډ یا ایرریګولر آبجیکټ هغه مونږ والیوم معلومولی شو مونږ دا زده کړله چې مونږ اوس والیوم معلومو د هغې چې کوم پروسیجر دی دا یې فاینل والیوم انیشل والیوم چې مونږ سره کوم ایرریګولر آبجیکټس دي دا یې والیوم دا ټول فایند کول دا د دې ذریعې سره معلومي جی د مردان ماډل سکول اینڈ کالج پرنسپل سره ولاړ یم دلته کې د
کیمسټري د فزکس او د بایولوژي لیبز موجود دي په دغه لیبز کې څه سهولیات دي د حوالې سره به د مردان ماډل سکول اینڈ کالج چې کوم پرنسپل دی ایاز خان صاحب دوی نه پوښتنه کوو تاسو سره کم لیبز دي او په دې کې څه فیسیلیټیز تاسو ورکړي دي دا سیکنډ فلور دی کوم دی چې موږ ولاړ یو دلته زموږ لیبز دي فزکس لیب دی کیمسټري دی بایو دی دې کې موږ سره کم امتحاني پوینټ آف ویو سره یا د وړو د کورس مطابق کم د سلیبس دی هغه مطابق چې کم پریکټیکل دي د هغې دپاره ټول کم ضروري مطلب اکوپمنټس دي آلات دي هغه موږ سره دی کې اویلیبل دي او موږ وړو ته وقتاً فوقتاً اکارډنګ ټو کم کورس ټاپک یې واړه موږ راولو دلته ورته موږ هغه ایکسپریمنټس کوو جي जी कदम कतून को द डिस्ट्रिक्ट डायरी तاسو